بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باب في الجنب يدخل المسجد. باب دې په بیان د جنوب کې چې دا جمعه ته داخله دي شي او که نشي داخله دي. په حالت د جنابت کې جمعه تدلل څنګه دي؟ په سورۃ النساء کې دا مسله ذکر شوې ده چې الا عابر السبيل، قران کریم کې الله ویلي دي الا عابر السبيل. په دیو ژبانه دا مسله چې جنوب جمعه تدلل شي او که نشي دا اختلافي مسله ده. خو دلته په دې دخول کې دوه خبرې دي. یو د مرور تیریدل او دویم نمبر د مکث په مسجد چې سړی په جمعات کې کینی ایثار شي. دا دوه مسلې جدا جدا دي. د مرور په مسله کې اختلاف دا ده. د مرور په مسله کې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام مالک د دوانو مذهب دا دی چې مرور په جمعات کې ناجایز دی. البته که ضرورت وي نو بیا سړی مرور کولی شي. ضرورت دی نو سړی مرور کولی شي او که ضرورت نشته نو مرور په جمعات کې ناجایز دی. مرور په پیژنې که نه سړی دی په جمعات یې لار ده او په حالت د جنابت کې دی. عام طور باندې په دې جمعاتونو کې تبلیغ والا چېرته سې روزې له راځي او شپه پکې کوي یا طالبان کله جمعاتونو کې اوسېږي نو هغوی ته دا ضرورت ډېر زیات راځي چې خپله کمره ده او بیا د کمرې لار په جماعت باندې ده. نو ظاهره خبر ده چې دا راپاسېږي او دا وضوخانې ته ځي واشروم ته ځي نو د ده په جماعت باندې مرور راځي. امام شافعي رحمة الله علیه د مرور قایل دی الا عابر سبیل چې راځي. البته که تاسو په لاره تېرېږئ دا جایز دي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله او دارنګه د امام مالک د قرای دی چې مرور هم ناجایز دی. البته که ضرورت دی نو بیا خو قاعده ده چې الضرورات تبیح المحظورات. او بیا مردار هم د سړي لپاره جایز کیږي الا مستوررتو ومن استر فی مخمصه غیر متجانف لاثم. هغه آیت دی. او د امام شافعي سره رائے د احمد ابن حنبل هم ده. نو په دې باب کې دو آرا شو. د مرور په مسله کې دو آرا دي. دویم نمبر دار چې په جماعت کې سړی مکث کوي تیری یعنی تیریدل نه بلکې په جماعت کې ساریدل. جماعت کې کینی جماعت کې تکرار کوي یا د ملمنو سره ناس دی دمه پکې کوي او د کېږي پکې او دا په حالت د جنابت کې دی. نو مکث په جماعت کې څنګه دی؟ نو په دې باب کې د جمهور رائے دار چې مکث په جماعت کې حرام دی ناجایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. زه جماعت نه حلالوم د حایض او د جنوب د لپاره حرام دي باغی باندې. حایضه زنانه هم جماعت ته نه راځي او دارنګې جنوب به هم نه راځي. دا به نه راځي جماعت. جمهور علما هم د دې قایل دي. صرف امام احمد ابن حنبل د دې قایل دی چې دا مکث په جماعت کې هم ناجایز دی. په دې حدیث باندې چونکې دا لا احل المسجد حدیث او په دې باندې تضعیف هم راغلی دی او تعدیل هم شوی دی. چاوته حدیث سندن کمزور ویلې دی چاوته صحیح ویلې دی. صحیح خبردار چې حدیث سندن صحیح دی. لہذا د جمهور رائے هم دقه ده چې فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب چې زه جماعت نه حلالوم د حایض جنوب د لپاره. لہذا جماعت تتلل ناجایز دي په حالت د جنابت کې او په حالت د حیض کې. یو امام احمد ابن حنبل رحمه الله رضی قائل دی چې دا مکث جایز دی او حدیث هم دقه دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نه بداخلي. البته په امت کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو خصوصیت شته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شمائل ترمذی کې به دا راځي ان شاء الله. شمائل کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی سے ویلو چې زما واستانه بغیر په حالت د جنابت کې څوک جماعت ته نشي راتلی. پیغمبر خو پاک دی، پیغمبر پاک دی او حضرت علی رضی الله عنه د پاره خصوصیت دی. د حدیث نه خصوصیت معلومیږي چې حضرت علی رضی الله عنه ته
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اجازت ورکړو چې ما او ته په حالت د جنابت کې جماعت راتلې شو. نو په امت کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا خصوصیت دی. شیگان د ټولو اهل بیت خبره کوي، خو د ټولو اهل بیت خبره نه ده، صرف د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د هغه تخصیص په دې حدیث کې راغلی دی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلة بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. د دې حدیث متن او د دې مقصد واوره. کله چې د مدینې نه مکې نه صحابه کرام را مدینه منورې ته هجرت کړو، ظاهر خبر ټولو ډېر د جذبې نه د هجرت کړو. د الله پر رسول ډېر مین خلکو کې هجرت آسان کار نه او دا هجرت ډېر په ګرانه باندې کېدو، حتی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابوبکر په هجرت کې هم څومره لوی مشکلات راغلیو چې دواړو په سرونو باندې انعام مقرر شوی چې که چاره لراوړل نو انعامونه بول ورکو. دې سره سره د صہیب رومي په باره کې چې راځي چې هغه د مکې نه خپل مال راغسته او په لاره کې بدمعشانو ګیر کو بلا مال براته پرې دی هغه ته واغستو د قصې راولېږو صہیب رومي رضی الله عنه. نو ډېره جذبه وه په دې جوابانه چې کله دی رالل مدینې ته او په مدینه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله مسجد نبوي جوړ کو تعمیر په اولنی کال باندې په د هجرت په لومبي کال باندې د مسجد نبوي تعمیر شوی دی او بیا په دویم ځل باندې په وم کال باندې بیا د دې دوباره تعمیر شوی دی. دو ځل تعمیر شوی دی، یو ځل چې کله وشو نه ایمرجنسي بنیاد باندې او هغه جمعه داسې و چې د کجورو یو باغ نو په دې طرف باندې د کجورو چې کوم د یو لاین لګېدل نو هغه په دې مینځ کې ولا سودرو دا دیوال شو چې د سره غلې وي په د مینځ دی وو د کجورو د دې ونو نه یې جمعه جوړ کړو او دا سفر مپره به جوړ کړو، ډېر زیات چت چت دیوالونه او ډېر تنګمو، حتی چې څوک به جمعه لرالل خولي به کې ډېر زیات وي، تکلیف به ډېر زیات وي. بیا چې کله وخت یې دو سره حالات خشو، غنیمتونه به کې رال، صحابه کرام مالدار شول، بیا دا غنه پس په دیم ځل لاغي تعمیر شوی دی. دا جمعه چې کله جوړ شو نو صحابه کرامو شوق دا چې موږ هر وخت جمعات کې وي، هر وخت جمعات کې وي. نو دې ملګرو داسې وکړل چې د خپل کورونو دروازې جمعات طرف ته پرې خودلې. به طور مثال دا جمعات دی، دا جمعات دی، نو هغه کورم دروازه د سره د دم ته ټول خلکو دروازې جمعات ته دي. نو چاغي به کله بیا د کور نه راوتل نه اول به جمعات ترل، د جمعات نو یا بهر تلل، دا کړکۍ ملکې پرې خودي دروازې پرې خودلې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورځ جمعه تراغه چې وی قتل د ټولو ملګرو کورونو دروازې جمعه ته ماتې شوی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدا پته وجبلې کې په حالت جنابت کې سړی راوته شي، زنانه په حالت د هیڅ کې راوته شي. نو ویل چې نن نه پس وتا سو ټول دروازې د دې جمعه نه بل طرف ته واړوي، د دروازې مروازې تاسو واړوي. ولی ځکه په حالت د جنابت کې او په حالت د هیڅ کې دلته چرته اتیان را نشي. نو ویل چې جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام راغی ووجوه بیوت اصحابه شارعه فی المسجد، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو د کورونو دروازې چې وي د کولاوي په طرف د جمعات کې، دروازې کولاوي جمعات طرف ته ماته شوی جمعات طرف ته. فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، واړوي دا دروازې واړوي د جمعات د طرف نه بل طرف ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل واړوي. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام چې کله لاړو بیا راغی ولم يصنع القوم شيئا، خلکو یې سم نه وکړي، دروازې نه ویړولې. دا ولې د پیغمبر خبره نه منله، رجاء ان تنزل فيهم رخصه، په دې امید باندې چې شاید په دې کې رخصت براشي، ځکه دا صحابه ته ډېر ګران او چې زمونږ دروازې به بل طرف ته ځي بیا ورانه جمع ځي، جمع ډېر شوقیانو. رجاء ان تنزل فيهم رخصه. نو فخرج الیهم بعد، فدیم زل راوت ورته فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، واړو اشاره فإني لا أهل المسجد لحائز ولا جنوب، زنه حلالم د حائز جنوب د بارو بتاسو کې یقینا حائز او جنوب شته ده. نو مرزه دلته بدی حدیث کې دا افلت ابن خلیفہ مبارک دا قول شوه ده، لکه څنګه امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه وی چې جایز دی دا مکس وی دا مجهول له. امام ابو داود دا وضاحت کی چنا هو فلیت العامری، دا فلیت عامری دی
افلت دا فلیت عامری دی، مطلب دا چې دا خو معروف سړی دی، نو مجهولیت دراوی ختم شو بدی باندې. په دې حدیث کې خدا نه دراغلی چې دروازې مروازې بریخي دي، البته په نور احادیثو کې راغلي دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت تراغه نو په یو حدیث کې داري چې تاسو ټول کړکۍ بندي کې الا خوخه ابي بکر، مگر د ابو بکر کړکۍ باندې بندوي. د ابو بکر رضی الله عنه د کړکۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه ورکو چې ټول دروازې واړو، ابو بکر دروازه په جماعت طرف دی، ولې دا دغه خصوصیت دی. اور دې مطلب هم دا دی چې دا د الله د رسول نه پس به دا خلیفہ وي. د اشارات ډېر زیات په حدیثو کې راغلي دي چې حضرت ابوبکر صدیق خلافت ته به اشارات د کړکۍ به دغه شانی. او بل حدیث کې وسره راغلي دي خوخه علی چې ټول دروازې واړوي مگر د حضرت علی دروازې ماړوي. نو په حدیثو کې د دوه دروازو دا اجازت راغلي دی، رخصت راغلي دی چې د دوه صحابه کرامو کړکۍ بناړوي. یو د مکث په مسجد حالت الجنابت صرف د حضرت علی خصوصیت دی، اصل د حضرت علی سب دی. البته د بقاء الخوخي کوم ذکر چې راغلی دی چې چا خوخو د چا کړکۍ په پاتې کېږي، نو د دوه صحابه راغلي دي، یو ابوبکر دی بل حضرت علی رضی الله عنه دی. لہذا ترجمه الباب مقصد دا شو چې جمعات ته بسړی په جنابت کې نه داخليږي، پاتې شو خبر د مرور دا، یعنی په جمعات کې درنا دغه لګېدلې دی، دا بټن مټن لګېدلې دا واغې د پاره سړی ورځي. یادار چې کور دی او بل لار نشته په جمعات باندې تللی ضرورت دی، نو بیا په دې وجنه چې په حالت د جنابت کې جمعات ته تل جایز کیږي. بیا د هغه وجنه چې الضرورات تبيح المحظورات د قاعده لاندې بیا بدل جایزي، لکه چې نبی علیہ السلام صفا ویل دي د حضرت علی بغیر څوک نشي راتللی. بیا د امام احمد مذهب کمزور دی په دې باب کې. باب فی الجنب یصلی بالقوم وهو ناس، باب دی په بیان د جنوب کې چې خلق لمونځ کوي او د نهیری چې زه په جنوب یم، په حالت د جنابت کې خلق لمونځ کوي. دا شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هم شوی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله دی جمعات ته. یو روایت کې راځي الله اکبر ویلې دی په موږ کې داخلي شوی دی. او دویمه دا ده چې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده د تکبیر واچوي ما او صحابه کرام ولاړ دي اقامت شوی دی. په دې کې نبی علیہ السلام ته ریاض سوجي زمانه هو جنابت هیر دی، نو صحابه کرام ته ویل چې مکانکم په ځای ودرې کې زرا وزم. صحابه کرام په دغه ځای باندې ولاړ دي. نو که الله اکبر ویلې دی نو مطلب دا چې ولاړ دي او نه ته تړلې دی، دا معنا ده په قیام ولاړ دي. او که الله اکبر نه دی ویلې نو بیا انتظار کې چې نبی علیہ السلام راوځي الله اکبر وی ولاړ دي، حتی چې نبی علیہ السلام راغې ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، بیا چې راوته د سر نه وسه سیدلې او مونږ ولوکو صحابو ته پته ولګېدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت د جنابت کې. او پرون موږ د مور بیبي حدیث وای د حضرت عائشہ رضی الله عنها چې ربما اغتسل فی اول الليل وربما فی آخره، کله په اخر کې غسل کړی دی کله په اول کې کړی دی او دا د اخر غسل شو. په موطا د امام مالک راغلی دی چې حضرت عمر فاروق صاحب هم داسې کړی دی چې هغه د ساخ په ټیم کې اوریا چې د وروسته اوریا چې دی چې لکه ما خو د ساري موس په جنابت کې کړی دی، ما ته خو بیګا د شپې احتلام شوی دی په سفر کې د مدینې نه بار ځای په ځای باندې د حضرت عمر فاروق هم ثابت دی. انسان دی انسان ورته کېدی شي، او انسان د انسان د دوه وجنه وي، یو د انس د وجنه وي، یو د نسیان د وجنه وي. انس د محبت پکې دی او دویم دا چې نسیان به پکې راځي، دواړه معنی پکې دي، محبت پکې هم دی او نسیان پکې هم دی. وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب، انسان د انس د وجنه انسان محبت پکې دی او انسان کې نسیان هم شته. فنسي ولم نجد له عزمه، آدم علیہ السلام نه هیر وشول. بهر تقدیر مسله دا ده چې یو سړی په حالت د جنابت کې خلق لمونځ کوي او د نهیر دی چې ز جنوب ما، نو امام راولګي دو جنابت پارت کې چا لمونځو دا منځو شو کوونه شو. د دې نمخ کې دا حدیث زویم نبی ابي او تمهید او دا غینه پس به دا مسله ز بیان کوم. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن زیاد الاعلم عن الحسن عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاه الفجر. په دې حدیث کې راغلی دخل في صلاه الفجر، د ساری په موس کې داخل شوی وو او د منس په حرام کې خلق پس داخليږي، تکبیر او تحریم الله اکبر باندې په حرام او صلات کې سړی په الله اکبر داخليږي. د دې حدیث ابو داود نه معلومه شولا چې نبی علیہ السلام الله اکبر ویلې ده
بعض حدیثو کې راغلي دي کبر لاندې راځي وکبر الله اکبر اوای او په دې کې راغلي دخل فی صلاه الفجر داخل شوی دی وريات شوف اوما بيده پلاس اشاره وکړه ان مکانکم دا ان مکانکم دی په اوما بيده د دې تشریح دا تفسیر دی ودرېږي په زبانه ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم بیا راغه او د سر نه بس سیدلې نو ځولو دلته وسګورا بالفرض کدا دخل فی صلاه الفجر او یاد فکبر الفاظ داشي چې اراده د دخول کړي وا او یاد دا چې اراده د تکبیر کړي وا نو بیا ټیک دا الله اکبر نه دی ویلې شوی دخول په صلات نه دی شوی او د کبر دا معنا صحیح ده چې اراده د تکبیر وکړه او د دخلم دا معنا صحیح ده چې اراده دخول وکړه ځکه نور زګونه کې دا سراغلی دي لکه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم سمانا کله چې تاسو اراده د قیام وکړي قمتم په معنا د اردتم القيام منکو قران کې راغلي دي اذا قمتم نو دلتم دا معلومه شوله دخل فی صلاه الفجر معنا اراد الدخول فی صلاه الفجر فكبر معنا اراد ان يكبر نو بیا خبره صحیح ده یعنی جنوب نه شروع کړي او ریاض د الله اکبر نمخ کې ورته څنګه چې په حدیث د بخاری کې راغلي دي چې امام بخاری وی لم یکبر نه الله اکبر نه دی ویلي د بخاری روایت د قشان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر نه دی ویلي نو د بخاری د حدیث سره بعد د دې حدیث من توفیق داسي او کو تطبیق بداسي او کو چې دلته د دخول او د تکبیر نه مراد اراده الدخول او اراده التکبیر دی ځکه چې په حدیث د بخاری کې راغلي دي به خبر اسانه ده او بده کې بحث ضرورت نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغیو یرو ته البته سب جمعات ته په جنابت کې راغی نو پیغمبر د پاره قسم جایز جمعات ته په جنابت کې راتلل او بل فرض کا دا ول نه جایز نه دا خو په غلطی کې شوی دی په هر باندې راغلی په هر باندې لانی ول نه کوي نو دا خبره شوله په دویم نمبر دا چې بعض علماء دا خبر لیکلی دا چې دا وقود د عمل مرتين شوی دی یعنی د بخاری د حدیث ته کومه خبره معلومیږي چې تکبیر نه دی دا ځان له واقع ده او په دې حدیث کې چې راغلی دخل فی صلاه الفجر دا تعدد د واقعاتین دی دا بل واقعا ده یعنی دو ځل دا واقع شوی دا نو کدا دو ځل منلې شي نو بیا خو ردینه دا معلومه شول چې نبی له سلام الله اکبر ویلې دی نو چې الله اکبر اوایو نو وز بخښ دیتا الله اکبر ویل شو په دې باندې خبره کو نو دا نبی له صلوات والسلام الله اکبر نورستو د رسول الله دخول په مسکم راغه او د رسول الله په متابعت کې صحابه کرام مقتدیان هم په احرام او په حرم د مسکې داخل شوی دي دوه په منځ کې رسول الله په منځ کې او صحابه کرام هم په منځ کې دي اوس ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د سنشتہ غیر متوضی دي علا غیر طهارت دی کنه او د سنشتہ غسل به باندې دي او ورسته مقتدیان متوضئین دي او په طهارت باندې دي نو اوس د دې مقتدیانو د امونس په نبی له سلام پس څنګه شوه دی هغه دا چې نبی له سلام اشاره وکړه چې ودرېږي خلاص اشاره وکړه نو صحابه کرام ولاړ دي لاسونه ماسونه خو دي ولاړ حتی چې نبی له سلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نه داغې نورسته بنا د منځ وکړه د په زوړ باندې بنا د منځ وکړه صحابه کرام پسې منځ ورسو نو د نبی له صلوات و سلام بنا وشولا او د صحابه کرامو هم بنا وشولا نو د بنا مسله خو د حنا په نسبت جایز جمهور خو نه مني خو اصل مسله د غنه د بنا مسله ځان لدال ته نه چیړو دلته بنیادی خبره ده چې د مقتدی او د امام منځ یو دی او جدا جدا دي د مقتدی او د امام منځ یو دی او که جدا جدا دي نو دا حنا پورا اداره چې د مقتدی د امام منځ یو دی انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا ركع فاركعوا اغا کوم چې مسلم کې حدیث دی چې د امام مقصد د چې د متابعت کیږي انما جعل الامام ليؤتم به او بل انما جعل ان الامام زامن حدیث ته چې امام زامن دی زامن د مقتدی نه منځموار امام دی لہذا د حناف مذهب دا دی چې د مقتدیانو او د امام منځ یو دی نو ټیک نو بیا خو چې د حناف حکم راشي شي نو دا حدیث د حناف د مسلک خلاف شو کنه ځکه چې د حناف هو چې د مقتدیانو منځ جدا دی د امام منځ جدا دی په دې حدیث کې راغلي دي چې منځو د متوضی په چا پسې وشو په غیر متوضی پسې غیر متوضی پسې حدیث کې اورال خدا حناف مسلک کې دامن شو نه دی شوی اند له حناف دامن نه دی شوی
او جمهور دا وایي چې نه د امام مونځ جدا دی د مقتدیانو مونځ جدا دی ځان له ځانه مونځونه دي په دې وجه باندې په امام هم فاتحه به وایي مقتدیان به هم پسې وایي امام هم قرأت کې مقتدیان به هم کې د هغې وجه دا ده چې دا مونځونه جدا جدا دي نو چې مونځونه جدا جدا دي نه د هغوی د مسلک مطابق پکار دی چې دا مونځ بیا صحیح شي که نه ځکه چې د نبي علیه صلات وسلام مونځ ځان نه دی نو که په هغه ابتدا اگر که شوې داسې ده چې اول یې اودس نه وروسته اودس شوی دی او صحابه کرام خو د ابتدا نه په اودس کې دي خو مونځونه جدا جدا دي نو چې جدا جدا دي نو بیا د دې جمهور د مسلک مطابق دا مونځ شوی دی بیا دا حدیث د احنافو د مسلک خلاف راغی او د جمهور د مسلک مطابق راغی د یو تحقیق مطابق خو صحیح خبره ده چې دا د ټولو د مسلک خلاف دی دا حدیث څنګه د مسلک خلاف دی مطلب نه دی چې هر موږ به حدیث د مسلک مطابق کوو خبره پوه کوم هغه دا ده چې د امام منځ او د مقتدي منځ که جدا هم شي هغه مسله ځان له ده چې کله یو امام په مانځه کې ورننوځي او د هغې نه وروستو حدث پې صلات راشي خبر پوهېږي تاسو یعنی په مونځ باندې ولاړ دی او په رکوع کې یا په قیام کې یا په سجده کې یا په قعده کې دننه د امام مونځ مات شي او د امام ځان په دې کې غلی کړی دی مونځ یې کړی دی مقتدیانو مونځ شو بس بیا خو دلته کې خو د ابتدا نه د نبي علیه صلات وسلام اودس شته لہذا په دې تحقیق باندې د څلورو واړو مسلکونو خلاف د حدیث راځي خیر دلا دي شي که نه مسلک به د حدیث مطابق ګرځو لہذا چې خلاف راغی نو بیا څنګه څلور مذهبونه او څلور مسلکونه او څلور لوی امامان هغوی خپل مسلک د حدیث په خلاف باندې جوړوي دا خو نشي کېدلی او لا تجتمع امتی علی الضلاله زما امت په ګمراهۍ نه جمع کېږي لہذا صحیح خبر همدار چې دا واقعه یو واقعه ده د نبی علیه صلات وسلام د دې منځ ده او په دې حدیث کې چې راغلی دي چې دخل فی صلات الفجر د دې معنا ده چې اراده د دخول یې کړې وه او د کبر هم دا معنا ده چې اراده د تکبیر یې کړې وه او ځکه چې په نورو احادیثو کې اوس راغلی دي لکه د بخاري چې په هغې کې د لم یکبر دی چې الله اکبر یې نه دی ویلی لہذا د بخاري روایت له اسم ترجیح ده په نورو باندې او بالفرض که موږ ترجیح ورکو نو ترجیح هم کېدی شي چې موږ روایت د بخاري له ترجیح ورکو په روایت د سننو باندې او دویم نمبر دا ده که موږ ترجیح نه ورکو نو بیا تطبیق هم کېدی شي چې په یو کې موږ د ارادې معنا وکړو نو بیا خبره یو یقیني شوله اوس پوه شو په حدیث باندې د معنا ده خجي وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة باسناده ومعناه قال في اوله فكبر دلته فكبر الفاظ راغلي دي وقال في اخره فلما قضى الصلاه باقي کې په کدام دي په دې سند کې چې کله مونږ پورو نو صحابه کرام خو پوه شي او سبنو پوه شي نو قال انما انا بشر واني كنت جنبا زه بشر یم ما نهیر ذو جنوب ما مسله ښکاره شوله قال ابو داود دا ترجمه الباب البته مسله خو موږ پوره نه کړله دلته خورال و اني كنت جنبا او ترجمه الباب سے مطابقت خوراغه و ترجمه مقصد ده الجنوب يصلي بالناس وهو ناس یا الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس نو سمانه د مونځ نه کېږي داسې به ووایو حاصل دا شته مونځ نه کېږي دا په دویم ځل باندې کې حاصل دا دی جنوب چاله مونږ نشي کولی قال ابو داود رواه الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابي هريره قال فلما قام في مصلاه ورپدې کې د الفاظ راغلي دي نبی له سلام چراغه په مصلا موږ ته مسله وایي په مسله ودرېدو وانتظرنا ايكبر موږ د الله اکبر انتظار کوو چې ان صرف لاړو الله اکبر نه دی ویلي ثم قال كما انتم يعني قوموا كما انتم ودرېږي قال ابو داود ورواه ايوب وابن عون وهشام عن محمد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر بلکې د کبر الفاظ راغلي ثم اوم بيده القوم ان اجلسوا فذهب فاغتسل بلکې د کبر ذکر راغلی د نو موږ تطبیق دغه کو چې د اراده ايو کبر ده وكذلك رواه مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه بديكم ده كبر ذكر راغله دي قال ابو داود وكذلك حدثناه مسلم بن ابراهيم قال حدثنا من ده حديث مسلم ابراهيم بل سند قال حدثنا ابان عن يحيى عن الربيع بن محمد النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر بهر تقدیر په دې ځای کې مسله هم دقه ده چې جنوب سړی چاله مونځ نشي کولی او کهیر دی او مونځ په حالت د جنابت کې کړی دی نو مونځ به واجب الاعاده شي دا یې معنا ده د احنافو د مسلک مطابق خدا چې مونځونه یو دي په دې وجه به واجب الاعاده
او د جمهور د مسلک مطابق دا چې دا اقتدا اړو ثابت نه ده، ځکه چې دا حدث په صلات نه راغلی بلکې دا د ابتدا نه دا بیا د سره امامو. نو د څلور واړو مسلکونو په بنیاد باندې په جنوب پسې مونږ نه کېږي او چې وشو نو واجب الاعاده دی. دا د دې مطلب شو. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي وحدثنا عياش بن الازرق قال اخبرنا ابن وهب عن يونس وحدثنا مخلد بن خالد حدثنا ابراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء د صنعاء د جماعت امام صاحب حدثنا رباح عن معمر وحدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن الاوزاعي كلهم عن الزهري ودار سند مدارش عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه وصف الناس صفوفهم خلق وصفونو کې ولاړ دي اقامت شوه دی فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مقامه ذكر انه لم يغتسل یا چور د غسل نه کړي فقال للناس مكانكم ثم رجع الى بيته فخرج علينا ينطف راسه وقد اغتسل ونحن صفوف من كسباني ولاړو موږ انتظار کو. الله اکبر نه دی ویلې په دې کې ذکر نه راغلی. البته امام مالک رحمه الله په دې کې اورای دا سیدا چې امام مالک رحمه الله فرمایي په دې حالت کې بعد چې کله امام لاړو نو د مقتدیان ځان لموس پر ادا کولې شي ځان لدی پوره کیو وس امام لاړو د ځان لموز کی موږ یې سم جدا ده چې جدا موږ ځان خپل مسور کی. وهذا لفظ ابن حرب دا ابن حرب كم محمد ابن حرب كم په حدیث اورنه سند ده د الفاظ دا غدي. وقال عياش بحديثه کله چې عياش ابن ازرق دا حدیث نقل کړي نو هغه سوي هغه دا وی فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. نو دې ځکه سندونه حسلور دي او د دوو سندونو متون ذکر کړل او باقی صرف سندونه ذکر کړل. باب في الرجل يجد البلة في منامه. الرجل يجد البلة في منامه. بلة بلل لونواله یو سړی دی او دا چې کله سار را پاسې دو چې وی قتل د په بدن باندې په کپړو باندې لونواله دی. د دې څه معنا ده؟ دې مطلب دا دی چې دې سړی ته احتلام شوی دی. دا یو صورتونه دي موطئ امام مالک تفصیلا راغلي دي په دې باب کې. هغه دی چې یو سړی سر را پاسې دو نو د خوب هم ور یاد دی او په کپړو باندې بلت هم دی. احتلام ورته هم یاد دی چې زما احتلام شوی دی او بلل هم مندو نو دا دې ته ویل کېږي تيقن د منی. دې مسلې ته وایي تيقن د منی. تيقن د منی دی. نو په تيقن د منی کې غسل لوي. تيقن المنی موجب د غسل لوي. بیا به غسل کوي یقین حاصل احتلام متیاد دی ولنواله مشتا. یو دویم نمبر دا دی چې دته احتلام یاد دی خو لم یجد البلا چې دته دا خیال دی چې بیګا زما احتلام شوی دی ما داسې خوب لیدلی دی چې ما ته احتلام شوی دی خو چې سارې کله وکتل خپلې کپړې نو بالکل صداق پې نشته. دا تیقن د منی دی. عدم تیقن فی المنی دی. په دې صورت کې غسل نشته ځکه احتلام د یاد دی خو دته د احتلام شوی نه دی کپړو باندې صداق مغ نشته. نو په دې صورت کې غسل مسل په د باندې نشته. دو صورت شو. او دریم صورت دا دی چې احتلام ورته نه دی یادو. احتلام نه دی یاد خو چې ساره وکتل نو کپړې د دلم دی وي نو هم په د باندې غسل ځکه د نه منی وتلې ده. دا هغه درې صورتونه دي. د دې نه علاوه د انسان د بدن نه چون کې درې قسمه ووزي منی دا مزي دا ودي دا. نو دا خو د منی خبره شو. پاتې شو د مزي او د ودي. نو مزي هم نجسه ده ودي هم نجسه ده. لہذا که په بدن باندې چرته د مزي او د ودي څه نخې پرتې وي نو په د باندې بیا غسل نشته. صرف په د باندې اعاده د وضو ده چې اودس به کوي او بل دا چې کومې کپړې څخه شوي دي په هغې داغ دی نو هغه به ووینځي ځکه دا نجاست دی. دقیق مطلب دی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. بلل یومندو احتلام یومندو. احتلام دنه دی یادو. قال يغتسل غسل بکی کنه. وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. یو سړی باره کې تاسو شو چې را د ولیدل په خوب کې انه قد احتلم چې احتلام شوی دی خو لا يجد البلل. بلل نشته. قال لا غسل عليه. نشته په غسل. دا خبره وشي. فقالت ام سلیم پدې کې ام سلیم ویل المرأة ترى ذلك عليها غسل. که خزه دې سوي نه چرته خزه ته احتلام وريات شي نو خزم د سیدا رسول الله ویلا نعم انما النساء شقائق الرجال. دا خزه چې دي دا نظائر او امثال دي په توینت او په طبيعت او په فطرت کې دا سړو یعنی په دې ډول شن فطرت ده کنه د احتلام په صورت کې د منی په صورت کې دی شن فطرت ده
یو د ارسطو رایه دا ده چې د ښځې ماده منوي نشته. ارسطو چې کوم مشهور فلسفي دی هغه د ښځې ماده منوي نشته. د زنانه چې کوم ماشوم پیدا کیږي د تولید دا معنا او د تولید د صفت د دې په دې دم کې دی، دم الحیض چې کوم دی په دې کې د تولید د صفت پروت دی، د دې ماده منوي نشته. او جمهور وایي چې نه، د دې باقی دشته. انما النساء شقائق الرجال، ښځې د سړو نظاهر دي، لہذا په دې باندې هم شته. حدیث متعلق د ام سلیم د خبرې سره بیا ان شاء الله سبانی درس کې حدیث سره متعلق خبره بیا روانه ده.